أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. قلت ورتوائے پیغمبر علیہ السلام منصوب دے حاغذات یرزقکم چرزق در کئی تاسوتا من السمائی دا اسماننا والارض او دزمکنا امن یاسوب دے حاغذات یملکو چمالک دے اختیار لری السمع دا قبول استاسو والابصار او دسترگ استاسو ومن اوسوک دے حاغذات یخرجو چروباسی الحی جوندے من المیت دمڑنا ویخرجو او روباسی المیت مڑے من الحی دجوندنا ومن اوسوک دے حاغذات یدبرو چی ترتیب ورگئی الامر طول کارون لرا فسیقولون زرد چی دی بجواب ورکی اللہ چی اللہ تعالی دے فقلنا تورتوایا افلا تتقون تاسو ولزان نبچکوی د شرکنا او د معصیتنا. پدې آیاتونو کې اوس الله تعالی د هغه دلایل عقلیو ذکر کوي چې هغه هر چا ته په نظر باندې راځي. که څوک د الله تعالی په ذات باندې عقیده ساتي او کنه دا داسې دلایل دي چې دا هر چا د ښکاري او په دې باندې هر څوک عقیده ساتي. دا کافران الله تعالی فخبل جبا باندې د دین الله تعالی دا کلمه راو کله چې فسيقولون الله چې دا ټول دلایل ورته پیغمبر علیه السلام بیان کړل نو ټول کافرانو دا جواب ورکړ چې یا رسول الله دا کارونه خو صرف یو ذات کولی شي هغه د الله تعالی ذات دی. په ټول کائنات کې د الله تعالی د ذات نه علاوه بل داسې څوک ذات نشته، داسې څوک معبود نشته چې هغه داسې کارونه وکړي. فذلكم الله نتك الله تعالى ربكم پروردگار تاسو دے الحق پرشتیا باندې او دا نور چې کوم تاسو د ځان نه جوړ کړی دي نو دا ټول معبودان باطل دي. فماذا بعد الحق فماذا نشته بعد الحق رشد د حقنا الا الضلال مگر گمراهی. نو حق خبره خدا د چې تاسو ته بیان کړه کله دینه علاوه نور تاسو څه کتل غواړئ نو د حق نه علاوه په دنیا کې صرف ضلالت او گمراهی ده. فانا تصرفون نو کوم طرف ته تاسو واپس کول شئ کذالک هم دکسي حقت لازم شوی دی کلمت ربک عذاب د پروردگار ستا فیصله د پروردگار ستا علی الذین خلق باندې فسقوا چې اغینا فرمانی کړی دا انهم چې یقینا دوی هغه فسق کړي انهم چې یقینا دوی لا یؤمنون ایمان نه دروړي عقیده نه ساتي د الله تعالی په ذات باندې. قلت ورته وایي پیغمبر علیه السلام هل من شرکائکم آیا شته ستاسو په دې شرکاو او په دې شفعاو کې څوک من داسې څوک یبدأو چې په لومړي ځل باندې پیدا کړي الخلق مخلوق ثم یعیدو بیا د هغې نه پس دوباره پیدا کړي. الله تعالی په دې آیت کې پیغمبر علیه السلام ته حکم کوي چې د دوی نه تپوس وکړه چې دا تاسو ځان له کوم معبودان باطله جوړ کړي دي. په دې شرکاو په خدایانو کې څوک داسې شته چې اول مخلوق پیدا کړي ټول انسانان پیدا کړي بغیر د څه مادې نه په خپل قدرت سره او بیا په هغې باندې مرګ راولي ختم یې کړي او خاورو کې بیا خاورې کې او میلاوي کړي. د هغې نه پس هغه انسان چې په لومبي ځل څنګه پیدا کړی هغسې بیا پیدا کړي داسې څوک کولی شي. قلنا ورته ووایه پیغمبر علیه السلام اوس په دې کې به دوی خپله جواب نه ورکړو چې کله به د دوی د بوتانو خبره راغله د شرکاو خبره به راغله بیا به کافرانو غلي پاتې کېدل بیا به جواب نه ورکړو. پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی حکم کوي چې ته ورله په خپله باندې جواب ورکړه. قلت ورته ووایه پیغمبر علیه السلام هل من آیا شته څوک شرکائکم ستاسو د دې شریکانو نه من داسې څوک یبدأو چې په لومبي ځل باندې پیدا کړي الخلق مخلوق ثم يعيده او بیا په دوباره پیدا کی. قلت ورته وایه پیغمبر علیه السلام الله تعالی یبدأ وړومبي ځل باندې الله تعالی پیدا کړ الخلق دا مخلوق ثم يعيده بیا د دې نه پس په دې مخلوق باندې مرګ را روان دی. د قیامت پر ورځ باندې به الله تعالی دا ټول مخلوق دوباره هم هغسې پیدا کوي څومره چې وړومبي ځل پیدا کړو.
ثم يعيده بیا دوباره پیدا کوي الله تعالی دا مخلوق فانا نکم طرفنا تؤفكون تاسو واپس کول شي قلت ورته وای پیغمبر يهدي چې هدایت وکړي شي چاته لار وښودل شي الى الحق حق طرفتا قلت ورته وای پیغمبر علیه السلام الله تعالی يهدي لار کوي هدایت کوي للحق حق طرفتا افمن آیا هغه څوک يهدي افمن آیا هغه څوک يهدي چې هغه هدایت کوي الى الحق حق طرفتا مراد ذات د الله تعالی دی احق ډیر زیات حقدار دی ان یتبع دا چې داغه اتباع وکړي شي امن یا هغه څوک لا یهدي چې دې لار نشي مونږ الا ان مگر دا چې یهدا د تلار وښودل شي د دې نه مراد د دې معبودان او هغه خدایان دي هغه الله تعالی چې هغه په خپل د هدایت په لار دی او نور انسانانو ته هدایت کوي هغه د هدایت او د اتباع زیات حقدار دی که تاسو هغه بوتان چې هغه ته نه په خپل لار معلومه ده او نه تاسو ته هغه هدایت کولی شي فما لكم سشوی دی پتا سو باندې کیف تحکمون سرنګ تاسو انصاف کوئ تاسو دا انصاف ډیر عجیب دی چې یو طرف ته داسې ذات او معبود دی چې هغه ټول انسانیت ته هغه هدایت کړی دی بل طرف ته داسې یو خدای دی داسې یو معبود تاسو د ځان نه جوړ کړی دی چې هغه تاسو په خپل لاسونو جوړ کړی دی د هغه په قدرت کې هېڅ شی هم نشته او دا دواړه خدایان تاسو په عبادت کې برابر کړي دي دا ستاسو دا عجیبه انصاف دی وما يتبع او تابعداري نه کوي اکثرهم ډېر د دینا الا ظنا مگر د ظن د ګمان او د خیال نو د دې ظن او ګمان او خیال دا و چې دا موږ ته په دنیا کې کوم واقعات او حوادثات راځي نو دا زموږ د بوتانو زموږ د خدایان راولي ان الظن یقینا خیال او ګمان لا یغني نشي دفع کولی من الحق د حقنا شیئا سشی ظن او ګمان چرته د حق مقابله کولی شي یو طرف ته حق دین دی د الله تعالی معبودیت دی او بل طرف ته ظن او ګمان دی د دې دواړو مقابله چرته کېدی شي ان الله یقینا الله تعالی علیم خبردار دی بما په هغه څه باندې یفعلون چې دوی کوم کارونه کوي وما كان ممکن ندی هذا القرآن چې دا قرآن کریم ان یفترا جوړ کړی شي من دون الله علاوه د الله تعالی نه ممکن ندی تصور نشي کېدی د دې قرآن په باره کې چې داسې قرآن د الله تعالی د ذات نه علاوه بل څوک جوړ کړي ولكن تصديق الذي خدا تصديق د هغه کتاب دی بین یدیه چې مخکې د دینه وتفصیل الکتاب او تفصیل د احکامات دی دلته د کتاب نه مراد احکامات دي لا ریب نشته د شک فيه پدې کې من رب العالمین د جانب د رب د مخلوقات نه دی ام یقولون آیا وای دا مشرکان افتراه چې پیغمبر علیه السلام د ځان نه جوړ کړی دی دا قرآن افتراه پیغمبر علیه السلام جوړ کړی دی دا قرآن وی الله تعالی په ده باندې معاذ الله هېڅ شی نه دی نازل کړی دا خو د شپې په تیاره کې څوک راشي او دته دا کلمات وښایي او سحر د خپلو ملګرو ته وایي بېګا الله تعالی ما باندې دا وحی نازله کړې ده الله تعالی په دې آیت کې چیلنج ورکړ د ټول عالم کفر کافرانو ته وی که چېرې تاسو دا وایي چې دا قرآن پیغمبر علیه السلام جوړ کړی دی نو رسول الله مبارک په امي لقب باندې مشهور دی چې ده د چا نه سبق نه دی ویلی پیغمبر علیه السلام د چا نه تعلیم نه دی حاصل کړی نو چې داسې امي سړی دومره فصیح قرآن جوړولی شي نو تاسو خو شاعران دي په عربۍ کې خو ستاسو ډېر مهارت دی تاسو خو قصیدې جوړوئ د عربۍ تاسو خو داسې یو آیت جوړ کړئ ام یقولون آیا وایي دا کافران افتراه چې د ځان نه یې جوړ کړی دی دا قرآن قل ته ورته ووایې پیغمبر علیه السلام فأتو راوړئ تاسو پیش کئ تاسو بصورت یو صورت مثله په شان د دې قرآن کریم حالانکې تاسو فصحا یې تاسو په عربو کې مشهور یې په شعر و شاعرۍ کې او په قصایدو کې ودعو راوبلئ تاسو من هغه څوک استطعتم چې طاقت او قوت لرئ تاسو من دون الله په مقابله د الله تعالی کې او دا صرف د مکې والو دپاره چیلنج نه دی دا د ټولو عربو دپاره دی چې د خپل مدد دپاره د کوم ځای نه څوک راغوښتی شي نو راوغواړئ د الله تعالی د دې قرآن مقابله دې وکړي ان کنتم کچریئی تاسو صادقین رښتونې په دې خپله خبره کې
بل کذبوا بلکې دی تکذیب وکړو بالقرآن په قرآن کریم باندې بما پداسې طریقه باندې لم یحیطو چې دی احاطه نه ده کړې بعلمه په پوهه د هغې باندې اوس دی دې ته هم سوچ نه دی کړی چې د قرآن کې بیانېږي څه خو چې څنګه پیغمبر علیه السلام د قرآن دعوت شروع کړي نو دوی تکذیب وکړي ولما یأتهم حالان کې نه دی راغلی دوی ته تأویله تفسیر د قرآن کریم او حقیقت د قرآن کریم که دوی ته پته ولګېده چې په دې کې د کمې خبرې دعوت دی قرآن کریم د مظلوم حمایت کوي او د ظالم خلاف جهاد کوي قرآن کریم د معاشرې د هغه خلکو تایید کوي چې کوم لاندې طبقه ده او چې کوم مالداران دي هغوی ته حکم کوي چې تاسو په دې باندې عمل وکړئ قرآن کریم په هر یو حکم کې د اعتدال او د انصاف حکم کوي که دې کافرانو په صحیح نظر سره په دې احکاماتو کې سوچ وکړو نو دوی به ایمان طرف ته مایل شي ولما یأتهم حالان کې نه دی راغلی دوی ته تأویله تفسیر د قرآن کریم یا حقیقت د دې احکاماتو کذالک هم دقسې کذب الذین تکذیب کړی و هغه خلکو من قبلهم د دوی نه مخکې فانظر وګوره کیف کان چې څرنګه شو عاقبت الظالمین انجام د ظالمانو کافرانو ومنهم او بعض د دوی نه من هغه څوک دي یؤمنو چې ایمان وروړي به په دې قرآن کریم باندې ومنهم او بعض د دوی نه من هغه څوک دي لا یؤمنو چې عقیده نه ساتي به په دې قرآن کریم باندې وربک په دې کې د کافرانو دوه ډلې بیان شوې یو ډله هغه وه چې هغوی په ګمراهۍ کې پراته خو په دې تمه باندې وکړه چې د دنیا ته کتاب نازل شي یا پیغمبر راغی نو موږ به د هغې اتباع کوو دا اووه ګمراهان خو د هدایت په تمه باندې ناست وو دویمه هغه ډله ده چې هغه اووه ګمراهان او په دې تمه باندې وکړه چې د دنیا ته قرآن راغی کتاب راغی پیغمبر راغی نو موږ به د هغې تکذیب کوو وربک پروردګار ستا اعلم ښه پوهه دی بالمفسدین په فسادیانو باندې وإن كذبوك کچری دی ستا تکذیب کوي فقل نو ته ورته ووایه لی عملي زما دپاره زما عمل دی بدله زما د عمل ولکم ستاسو دپاره عملکم عمل ستاسو دی بدله ستاسو د عمل ده انتم تاسو بریئون خلاص یې مما د هغه څه نه اعملو چې کوم کارونه زه کوم وانا بریء او زه خلاص یم مما د هغه څه نه تعملون چې تاسو کوم عمل کوئ ومنهم بعض د دې کافرانو نه من هغه دي یستمعون چې ډېر په توجه سره اوري الیک ستا خبرې افانت آیاتو نو دوی دا توجه سره د دې لپاره کښېني عنادا واستهزاء د پیغمبر علیه السلام ته د پیغمبر علیه السلام د خبرو د پیغمبر علیه السلام احادیثو پسې ټوکو کولو لپاره چې ډېر توجه سره به کښېناستل چې کله به مجلس ختم شو نو خپل ملګري ته ویل زه خو په څه باندې پوه نه شم نو دا توجه سره به د دې لپاره کښېناستل چې په آخر د مجلس کې پیغمبر علیه السلام پسې ټوکې وکړي افانت آیاتو تسمع اورول کې الصم کڼو ته ولو کانو داسې حال کې چې دوی لا یعقلون عقل نه لري ومنهم او بعض د دوی نه من هغه څوک دي ینظرو چې ګوري الیک تا ته نظر پتا باندې خو ستا خبرې پې اثر نه کوي افانت تهدي آیات الله العمي ړندو ته ولو کانو په داسې حال کې چې دوی لا یبصرون کتل نشي کولی ان الله یقینا الله تعالی لا یظلم ظلم زیاتې نه کوي الله تعالی الناس په خلقو باندې شیئا د څه څیز ولكن الناس خدا خلق انفسهم په خپلو ځانونو باندې په خپله یظلمون ظلم او زیاتې کوي ویوم په کومه ورځ باندې یحشرهم چې جمع به کړي دوی لره الله تعالی کأن لم یلبثوا نو دوی ته به داسې محسوسېږي لم یلبثوا چې دوی وخت نه دی تېر کړی په دنیا کې الا ساعتا مګر یو لمحه یو ساعت من النار د ورځې نه د ورځې یو ساعت یو لمحې تېره کړې ده حالانکې په دنیا کې به شپېته او یا سل کاله ژوند تېر کړی خو چې آخرت ته لاړ شي نو هغه به ورته یو لحظه او یو ساعت ښکاري یتعارفون دی به پېژني بینهم یو بل قد خسر الذین یقینا تاوانیان شو هغه خلک کذبو چې تکذیب یې وکړو بلقاء الله د ملاقات د الله تعالی وما کانو او نو دی مهتدین په هدایت باندې وإما نرينك كجر أخيمون قطعتا بعض الذي بازي صدق عذاب
نعدهم چې موږ وعده کړی د دې کافرانو سره او نتوفینک یا وفات درکو موږ ته د عذاب د دوی نه مخکې او تا په دنیا کې د دې عذاب ونه لیدل فإلینا زمون طرف ته مرجعهم واپسې د دوی دا ثم الله بیا الله تعالی شهید گواه دی علی ما په هغه څه باندې یفعلون چې دوی یې کوي ولكل أمة أو دهر يو أمة أو دهر دپارا رسول يو خاص پیغمبر دے فإذا جاء پس هر کله چراغ رسولهم پیغمبر دویتا او دی دهر تکذیب کو قضیانو فیصلو کلیشوا بینهم فمینز دوی کی بالقسط پا انصاف سرا وهم لا يظلمون او دی سر بزیاتی نکیگی پا آخرت کی ويقولون ديواري متى هذا الوعد كلبيدا وعدد عذاب يا وعدد قيامت إن كنتم كجريتا سو صادقين رشتني قلت ورتواي پیغمبر عليه السلام لا أملك ذر اختيار ننرم لنفسي دخل زان دپارا ضرا دس ضرر دفقولو ولا نفعا او ندس فائدي حاصلولو إلا ما مگر هاغسو شاء الله چپخوڑی اللہ تعالی لكل أمة دهر يويدل يود أمة دپارا أجل يو مقرر نيدلا إذا جاء پس هر کله چراشي أجلهم أغا مقرر نيد دوی دا عذاب یا دا قیامت فلا يستأخرون ننرست کیگی ساعة يو لحظة ولا يستقدمون او نمخ کیگی باقی کی رستوال او مخکوال نشتے قل تورتوائے پیغمبر علیہ السلام ارائیتم آیاتا استفتدا ان اتاکم کچر راشی پتا سبانتی عذابو عذاب دا اللہ تعالی بیاتا دشوی او نهارا یادو رزی ماذا یستعجلو نستدبر بوکی ستیارے بوکی منہو ددی عذابنا المجرمون مجرمان کتاوستا دمخ کی نپتو لگی چه پتاسو عذاب را روان دی تاسو بداغی خلاف ست تدبیر کو ایزان بداغین سنگ بچ گئی ثم آیا رست دینا اذا ما وقع چکل واقیش دا عذاب یا واقیش دا قیامت ثم آیا رست دینا اذا ما وقع چکل واقیش دا آمنتم به تاسو با ایمان روڑی پدی باندی دا واقعی کی دونا پس بتاسو پدی باندی ایمان روڑی بیا بورتا اللہ تعالی فرمائی الآن آیا استاسو ایمان روڑی وقد كنتم يكنا ويتاسو به پدی باندې تستعجلون چې تلوارم کولا دا عذاب تاسو زر وختو نو چې اوس راغی اوس پدی باندې ایمان وروړي ثم قيل بیا به ویل شي للذین خلقتا ظلموا چې ظالمان دي چې ظلم کړي دي شرک کړي دي ذوقوا اسقي تاسو عذاب الخلد عذاب د همیشه والی الخلد چې همیشه په دې عذاب کې هل تجزون بدل بنشدر کول تاسو ته الا بما مگر دها غسو کنتم تکسبون چې تاسو کوم کارونه کړی دي په دنیا کې ويستنبئونك دای تاسو کې د کانا حق هو چې آیا د قیامت حق دی واقعي قیامت برازي قل تور توای پیغمبر علیه السلام او په معنا د نعم سره د چې او دا حق خبر دی او دا بخامه راځي وربي قسم دی زما په پروردگار باندې انه یقینا دا قیامت لحق حق دی وما انتم نیتاسو بمعجزین عاجز کون کی الله تعالی لرا خپل عذابنا یا د قیامت دراتلونا ولو ان لكل نفس ولو انه کجریشی لكل نفس د هر یو کس لپاره هغه کس ظلمت چې هغه شرک کړی دی په دنیا کې ما هغه سو فی الارض چې په دې ځمکه کې دي په دې ځمکه کې چې دا څومره سمون تخکاری دا ټول یو کس ته حواله شي یو مشرک ته لفتدت به نو دې به فدیه کې ورکړي دا نه خپل عذاب نه چې دا هر څه دې الله تعالی واخلي خو مال دې عذاب نه راکوي واسروا دې به پټ کړي ان ندامت هغه پیمانتیا او ندامت لما رأوا العذاب هر کله چې دوی وویني عذاب نو ندامت به په زړه کې وي په زړه کې به پیمانه خو ظاهرا به داسې معلوموي چې موږ پیمانه نه یو واسروا دی بپټ کی ان ندامت پیمانتیا لما رأوا العذاب هر کله چې وویني عذاب وقضي بينهم فیصله به وکړي شي په منځ د دوی کې بالقسط په انصاف سره وهم لا یظلمون او دوی سره په زیاتۍ نه کېږي
الا خبردار ان لله یقینا فقدرت الله تعالی کی دی ما هغس فی السماوات چې پاسمانونو کې دی والارض او پزمکه کې دی الا خبردار ان وعد الله یقینا وعده الله تعالی دینا بعث بعد الموت نه مراد چې الله کوم وعده کړی دا حق رښتونی دا ولكن اکثرهم خډیر دینا لا يعلمون اغل نپویږي چې الله تعالی د خپل وعده خلاف ورزي نه کوي هو يحيي دا الله تعالی ژوند کول کوي او یمیت او مړول کوي نو د دې سبب په دنیا کې هر یو څه چې جوړ شي خو مرګ ورکول او ژوند ورکول دا قدرت د الله تعالی دی هو يحيي دا الله تعالی ژوند کول کوي او یمیت او مړول کوي او الیه دی الله تعالی طرف ته ترجعون تاسو به واپس کول شي یا ایها الناس او خلقوا قد جاءتكم یقینا راغله د تاسو خواته موعظه نصیحت من ربکم د جانب د پروردگار تاسو نه اوس د دې الله تعالی دو صفات بیانې وشفاء دا شفاء دا لما د هغه مرزونو فی الصدور چې پسینو کې دي پسینو کې چې څومره هم مرزونه دي امراض باطنه حسد او کینه شرک او کفر نفاق دا قران کریم د هغه مرزونو لپاره شفاء ده وهدن او هدایت دی ورحمت او مهربانی دا للمؤمنین د مسلمانانو لپاره قل تور دوای پیغمبر علیه السلام بفضل الله ومهربانی د الله تعالی باندې وبرحمته او برحمت د الله تعالی باندې فبذلک بدی باندې فليفرحوا خوشاله شي تاسو پکار دي چې تاسو بدی باندې خوشاله شي فضل نه مراد قران کریم دی او د رحمت نه مراد اسلام دی د الله تعالی په کتاب او په اسلام باندې خوشاله شي هو خیر دا ډېر بهتر دی مما ده غسنا یجمعون چې دی جمع کوي په دنیا کې د مال او د اولاد نه قل تور توای پیغمبر علیه السلام ارایتم آیات استفت دا ما ده غس په بارکی انزل الله چې نازلی الله تعالی لكم استاسو لپاره من رزق د رزقنا فجعلتم غرزوی تاسو منه د اغینا حراما حرام وحلالا او حلال نخبل طرفنا قل تور توای پیغمبر علیه السلام الله آیا الله تعالی اذن لكم اجازت درکړه تاسو ته چې زما په رزق کې تاسو د خپل طرف نه حرام کول غواړئ نو حرام کوي او که حلال غواړئ نو حلال کوي الله آیا الله تعالی اذن لكم اجازت درکړه تاسو ته ام علی الله یا په الله تعالی باندې تفترون تاسو دروغ جوړوي وما ظن الذين او ند ګمان د هغه خلقو یفترون چې دروغ تړي علی الله یفترون چې تړي علی الله فذات الله تعالی باندې الکذب دروغ یوم القیامت د قیامت پرز د قیامت متعلق د هغه خلقو ګمان سره چې سبا کوي سره الله تعالی ان الله يقينا الله تعالی لذو فضل مهربانی والدی علی الناس بخلق باندې ولكن اكثرهم خير لدينا لا يشكرون على شكر نو باسي دا الله تعالی د مهربانی او د نعمتونو وما او اغس تكون چیتو فی شأن فیو حالت کی وما تتلو او اغس تلاوت کی تو منه ددینا منه پدی باندې من قرآن قرآن کریم نا نجبت فقط یو حالت کی یا تا قرآن کریم تلاوت کی هر یو حالت اغد اللہ تعالی مخیط دیو تاوینی ولا تعملون او نو تعملون چدیس عمل کئی من عمل نس عملنا الا کننا مگر یمونگا علیکم پتا سبانی شهودا حاضر ناظر مونگا پتیزا کہ حاضرم یو ناظرم یو تا سبینو ہم چکم یو عملم کوئی اذ تفیضون چکر تاسو مصروف ای فیه بدی عمل کی وما يعزب او نشی پٹیدے عن ربک د پروردگار ستانا من مثقال ذرة دیو ذرے برابر فی الارض پزمک کی ولا فی السماء او نپا آسمان کی ذرہ پا عربی کی آغا نری میگی طویلکی کی آغا سر میگی اللہ تعالیٰ فرمائے چې د دې میگی د ذرے برابر هم په دنیا کې زما د نظر نه څه نشي پټېدی ولا اصغر او نو وړوکی من ذالک د دینا کده دین څه شی په بدل کې وړوکی وي هغه زما په نظر کې دی
ولا اکبر او نغرد دینا الا فی کتاب مبین مگر موجود دی په لوح محفوظ کې هغه ما لیکلي دي او هر یو چیز محفوظ دی. الا خبردار ان اولیاء الله یقینا دوستان د الله تعالی لا خوف نبوی سیرا علیهم فدیمان دی ولا هم يحزنون او نبدی غمجنیگ پا آخرت کی. الذين خلق آمنوا چی ایمان روڑلی وکانو یتقون او دی زان بچکی دی گناہوننا لهم دی دپارا البشرا زیر دی فی الحیات الدنیا پجون دنیوی کی وفی الاخرت او پا آخرت کی. لا تبدیلا نشتر بدلیدل لکلمات اللہ دا کلمو دا اللہ تعالی دا پارا اللہ تعالی چکم احکامات بیان کردی دی پا آگے کی بیا تبدیلی نرازی. ذالک هو الفوز دا کامیابی دا العظیم دیر لویا ولا يحزنك خفر نکتا لرا قولهم خبر دی کافرانو ان العزت یکنا غلبا او عزت لله خاص دا اللہ تعالی دا پارا دی جمیعا طول و دنیا کی اللہ تعالی چاہتا عزت او غلبہ ورکی اگرچہ پا نظر بانے ابتدا کی نرازی و آخر کی طول خلقو تا پتو لگی چی مغلوب خلق سوک دے و غالب سوک دے. اللہ تعالی فرمائیں چی دا غلبہ او عزت زما پلاس کے دے اس کا دا کافران تا پس خبری گئی او دا آلین دا ظاہری گی چی تاسو مغلوب ہے او دی پتاسو بانے غالب دی و یو وقت دا سر روان دے جستاسو غلبہ با اللہ تعالی طول دنیا تا خی. ان العزت یقنا عزت او غلبہ للہ دا اللہ دا پارا دا جمیعا طولا هو السمیع دا اللہ تعالی اولیدن کے دے دا خبرو العلیم پویا دے اللہ تعالی پا احوال باندے و پنیتون باندے. علا خبردار ان للہ پا قدرت دا اللہ تعالی کلی من آغسر فی السماواتی چی پاسمانون کلی من آغا مخلوق فی السماواتی چی پاسمانون کلی ومن اوہاغ مخلوق فی الارض چی پزمکا کلی وما یتبعو اوہاغ سر یتبعو چی تابداری کئی دہنی یتبعو چی تابداری کئی اللذین آغا خلق یدعونا چی بلی من دون اللہ بمقابلت اللہ تعالیٰ کی شرکاء شریکان اور خدایان خپل دا هم دا اللہ تعالیٰ پا قدرت کی دی دا دی دا معبودان چی کم دی پا خور اللہ سن جوڑ کری دا هم دا اللہ پا قدرت کی دی. ان یتبعونا دی تابداری نکی الا الظننا مگر دا خیال او دا گمان وَإِنْهُمْ أَوْ نَدِدَا كَافِرَانِ إِلَّا يَخْرُسُونَ مگر رزان نا اندازی جوڑی اور دروغ جوڑی. وَالَّذِي دا اللہ تعالی آغازات دے جعلا چی پیدا کرا اللہ تعالی لکم ستاسو دفارا ستاسو دفائدی دفارا اللیلہ شپا مسلمن تیارو لتسکنو دلی دفارا چی آرام حاصل کئی تاسو فیہی بدشپا کی والنہارا او اگرزو دا اللہ تعالی ورز مبصرا روخانا اور رنا والا دا عمل او دا کار کول دا پارا. ان فی ذالک یقیناً پدی کی لآیات نقیدی دلائل دی لقوم نها خلق دا پارا یسمعونا چغی اوری او دا اوریدون پس بیا پا اغیبان عمل کی. قالوا وائدہ کافران اتخذ اللہ نسرد اللہ تعالی ولدا بچے سبحانه پاک دے اللہ تعالی ددینا اس دا ولد خود دی دا پاری چی پکارونو کی چا سر مدد کو کی دنیا پکارونو کی یا پنورو کارونو کی اللہ تعالیٰ کو پخپل قدرت پانے لٹول کائنات پیدا کرے دے اور پخپل قدرت سرے چلے نو اللہ تعالیٰ تا دزوی سے ضرورت دے. سبحانہو پاک دے اللہ تعالیٰ ددینا هو الغنیو اللہ تعالیٰ بے پروا دے لہو خاص دا اللہ تعالیٰ دا پارا دیما آغسو فی السماواتی چی پاسمانونو کی دی وما آغسو فی الارضی چی پزمک کی دی. ان عندکم نشتتا سخا من سلطان صدلیل بهذا بدی خبر باندی کہ اللہ تعالیٰ دا زان دا پارا بچی نیسی دی یا دا فرشتی دا اللہ تعالیٰ دون دی یا عیسیٰ علیہ السلام دا خدای زوی دے یا عزیر علیہ السلام دا خدای زوی دے. دا سمرم خبری چی یهودیانو عیسیانو او مشرکانو جوڑ کری دی بدی باندی دی سر اس دلیل هم نشتی. اتقولون آیا وائی تاسو علی اللہ با اللہ تعالی باندی ما داسی خبری لا تعلمونا چی تاسو نپوئی گئی باغی باندی تاسو پتی خبرو خبرو باندی بخبلا نپوئی گئی دیکھا چی تاسو تر دلیل نشتر دی خبرو. قل تورتو وائی پیغمبر علیہ السلام ان الذین یکنن حاغ خلق
یفترونا چې جوړی علی الله فالله تعالی باندې الکذب درو لا یفلحون اغل نشي کامیابی متاع دا فائدہ دا فی الدنیا پا دنیا کی ثم الینا بیا زمون طرفتا مرجعهم واپسی دویدا ثم نذیقهم بیا وغسقهم دویدا العذاب الشدید سخت عذاب بما پا سبب دا آغس وکانو یکفرونا چدیکم کفر کردی پا دنیا کی ورپسی اس اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام تا حکم دی چدیکتا دا حضرت نوح علیہ السلام واقعہ بیان کا چکل حضرت نوح علیہ السلام خپل قوم ته ډیر دعوت او تبلیغ وچلو او په هغه باندې څه اثر اونکو اتیا یا دو اتیا کسان ورسره مسلمانان شو نور ټول انکار وکړو حضرت نوح علیه السلام دوی ته یو خطبه وی باندې کې ورته علی الاعلان دا خبر وکړو ما تاسو ته الله تعالی پیغام راورسو زه د الله تعالی په دین باندې قائم ولاړم استاد خو خدا چې زما خلاف څه سازش او تدبیر کول غواړي نو زه هغه ته تیار یم زه د هغه نه یریږم نه دویمه خبره ده چې دا دومره وخت تاسو ته ما دعوت او تبلیغ وچلو زه په دې باندې تاسو نه څه مزدوري او اجرت هم نه غواړم زه خو د الله تعالی د طرف نه راغلی مزدوري به هم الله تعالی راکړي او چې کله په دې باندې هیڅ قسمه څه خبرو اثر ونه کړ او د دې خطبې نه پس هم د حضرت نوح علیه السلام تکذیب وکړ نو الله تعالی فرشتو ته حکم وکړ الله تعالی ځمکې او اسمانونو ته حکم وکړ په دې باندې د لاندې او د بره نه الله تعالی اوبه نازلې کړې او په سیلاب کې الله تعالی ټول غرق کړل صرف هغه اتیا یا دو اتیا مسلمانان حضرت نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې بچ شو چې ورسره ایمان وروړو او نور په ټوله دنیا باندې دا سیلاب راغلی واتلو علیهم بیان کدوی تا نبأ نوح قصه حضرت نوح علیه السلام اذ قال لقومه چې کله وی خپل قوم ته یا قوم زما قومه ان کان کبرا کچری ګران وی پتا شو باندې ان کان کبرا کچری ګران وی علیکم پتا شو باندې خلل کی تاسو ته مقامی دا ادریدل زمان زای په زای ز ادریګم د دعوت او د تبلیغ لپاره وتذکیری او دا نصیحت زما به آیات الله فآیاتنا الله تعالی سره فعلى الله نشرب الله تعالی باندې توکلت ما اعتماد او باور کړل فاجمعوا جمع کئی تاسو امرکم تدبیرون خپل رای خپل وشرکاکم او مددگاران خپل ثم لا یکن بیادنفی امرکم دا تدبیر تاسو علیکم پتاسو باندې غمتن پټ زما خلاف سازش او تدبیر جوړول غواړي نو په پټه باندې مو کوي کارا علی الاعلان مو کوي زړه مخامخ ولاړی ثم قضوا بیا فیصلو کوي الیا زما متعلق زما په حق کې چې څه فیصله کول غواړي نو کوي ولا تنزلون او ما لا مهلت مرا کوئی فإن تولیتم کچریتا سمخوارو فما سألتكم زنوارو تاسونا من اجر سمزدری او بدلا ان اجریا ند مزدری او بدلا زما الا على الله مگر پا اللہ تعالی باندی وَأُمِرْتُمْ مَا تَحُكُمْ کڑے شویدے ان اکونا چزشم من المسلمین دا مسلمانانونا مسلم آغا کس تویدکی چاہتا حکم بنی ما ته خدا حکم شوی دی چې د بره نه کوم حکم راځي زه به هغه منم فکذبوه دی تکذیب وکړ نوح علیه السلام فنجیناه نجات ورکړو حضرت نوح علیه السلام ته ومن او هغه خلکو ته معه چې د سره فی الفلک په کشتۍ کې وجعلناهم او جوړ کړل موږ دغه خلک دا چې د نوح علیه السلام خبره منلې وه خلائف مشران خلیفګان د ځمکې د ځمکې نه د هغې د عذاب نه وروسته د ټولې ځمکې مشري الله تعالی دې خلکو ته ورکړه واغرقنا او غرق کړل مونږه الذین هغه خلک کذبوا چې تکذیب کړو بآیاتنا په آیاتونو زموږ باندې فانظر تو ګوره کیف کان چې څرنګه شو عاقبت المنذرین انجام د هغه خلکو المنذرین چې هغه یې شوي ثم بعثنا بیارولے گل مونگا من بعده رسل نوح علیہ السلام نا رسلا دیر پیغمبران الى قومهم قبل قومنتا فجاؤهم نراوڑ دیتا بالبینات واضح دلائل فما كانوا نودا خلق لیؤمنون چی ایمان روڑیو بما پسبب دہا بس کذبو چی دی تکذیب کردیو بھی پدی پیغمبر باندی یا پدی آیتون باندی من قبل مخکد دینا كذلك عندك كسي نتبعوا مهر لقومنا على قلوب المعتدين فسلون لها خلقوا المعتدين جاءي تجاوز في الله حدودنا
ثم بعثنا بيارولي كالمنقى من بعدهم رسل دينا موسى عليه السلام وهارون عليه السلام الى فرعون تا وملئه او دا اغو وزیران او سرداران تا بآياتنا فآياتنا خبر سرا فاستكبرون اغي تكبركو وكانوا قوما اودا خلق مجرمان فلما جاءهم الحق بس هركل چراغ دوی تحق من عندنا زمن طرفنا قالوا ديوي ان هذا يكنن لسحر جادو دي مبين واضح موسى عليه السلام معجزات چبولدل ودا خو سحر او جادو دي قال موسى عليه السلام اتقولون آيوائي تاسو للحق ده حق مباركي لما جاءكم چکلران تاسو ده حق اسحر هذا آیا دا جادو دي کچری دا جادو وي نو تاسو سره هم جادوګران ډیر زیات دي مقابله وکړي زما او دغې په منځ کې چې چا وګټله نو هغه په حق باندې اسحر هذا آیا دا جادو دی ولا يفلح حالانکه نه کامیابیږي الساحرون جادوګران نو که زما او دغې په منځ کې مقابله وشوه او هغې له ما شکست ورکړو دا به د دې خبرې دلیل چې هغه جادوګران دي او زه پیغمبر یم قالوا دی ورته ووی اجئتنا آیات راغلې مونږ ته لتلفتنا د دې دپاره چې واړې مونږه عما د هغه دین نه وجدنا چې موندلی و مونږه علیه په هغې باندې آباءنا مشران خپل مونږ د خپلو مشرانو د دین نه اړول غواړي او دا کار ته د دې دپاره کې وتكون او جوړه شي لکما ستاسو د دواړو دپاره الکبریاء بادشاهي او مشري لکما د دې نه مراد هارون علیه السلام او موسی علیه السلام دی فی الارض پس مکه د مصر کې تاسو دا غواړئ چې ټول خلک تاسو ته متوجه شي او د مصر په دې ځمکه باندې ستاسو حکومت جوړ شي بل هم څه مقصد نشته وما نحن نه یو مونږ لکما په تاسو باندې بمؤمنین یقین لرونکي عقیده لرونکي وقال فرعون ائتوني راولي زما خواتا بكل ساحر هر یو جادوگر علیم ماهر چې په مصر کې څومره جادوګران دي ماهرین هغه ټول راجمع کړي فلما جاء السحرة پس هر کله چې راغل دا جادوګران قال لهم اویدوی ته موسی علیه السلام القوا غرزوی ما هغه څه انتم ملقون چې غرزوی یې تاسو خپل جادو پیش کړي فلما القوا پس هر کله چې هغوی وغورځولې هغه امساګانې خپلې او هغه رسۍ خپلې او ماران دې جوړ کړل او ټول میدان یې د مارانو نه ډک کړو قال موسی علیه السلام ما هغه څه جئتم به چې تاسو پیش کو السحر دا جادو دی ان الله یقینا الله تعالی سیبطله زرد چې ختم بکړي دا اوس به زما معجزه تاسو ووینئ چې د معجزې په مقابله کې د سحر انجام سوي نو حضرت موسی علیه السلام خپله همسا وغورځوله د هغې نه یو دومره لویه اجدها جوړه شوه چې په هغه میدان کې د هغه ساحرانو د لاټیانو د هغې د رسونه څومره ماران جوړ شوي هغه ټول په یو سا باندې ځان ته راښکل او ټولې خېټې ته وردننه شو هغه په هغې کې هضم شو ختم شو هغه ټول میدان خالي شو ان الله یقینا الله تعالی سیبطله زرد چې ختم بکړي دا سحر ستاسو د معجزې په مقابله کې ان الله یقینا الله تعالی لا يصلح نکامیابی الله تعالی عمل المفسدين عمل د فسادیانو ويحق الله هغه ساحرانو ته پته ولګېده کچېرې د موسی علیه السلام دا عمل سحر وي نو موږ به مقابله ګټلې وه خو موږ مقابله ونه شوه ګټلی ځکه چې د هغه په لاس کې کوم همسا وه هغه د الله تعالی د طرف نه یو معجزه ده هغه سحر نه نو هغه ټولو په هغه میدان کې په موسی علیه السلام باندې ایمان وروړو ويحق الله او غالبي الله تعالی الحق حق دین بکلماته بدلائل و معجزات سرا ولو کرها اگر چې داخل لگی المجرمون مجرمان تا کافران تا فما آمنا نو ایمان رونلو دی موسیٰ پا موسیٰ علیہ السلام بانے الا ذریت مگر دیر لگو خلقو من قومه لفرعون دا قومنا على خوف اس دا ایمان دی ولن روڑو على خوف دا وجد يرنا من فرعون دا فرعون وملئهم او دا اغد وزیراننا دا فرعون دا حکومتنا یریدل ان یفتنهم دا چې په مصیبت کې به واچوي دوی لره که مونږ د ده مخې ته ایمان راوړو نو مونږ به په یو لوی مصیبت کې ګیر شو وان فرعون یقینا فرعون
لعالم زورورو فی الارض پمصر کی دد حکومتو وانه یقینا دا فرعون لمن المسرفین دزیاتی کون کنو وقال موسى موسى عليه السلام يا قوم زما قوم ان كنتم بشرتاسو امنتم عقيد ساتي بالله فالله تعالى باندې فعليه نصرف بلی اللہ تعالی باندې توکل او بروسه وکړئ ان كنتم بشرتاسو مسلمین صحیح مسلمانان فقالوا دیوی په جواب کې علی الله فالله تعالی باندې توکلنا من بروسه کړی ربنا يزمن پروردگارا لا تجعلنا تمجوڑی منگا فتنة و ازمائش للقوم الظالمین الظالمان و کافران لپارا ونجنا منگا خلاص کی برحمتك بخبل رحمت سرا من القوم الكافرین لکافراننا وأوحينا من وحي اقرا الى موسى علیہ السلام تا و اخی اورور دا حضرت هارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام رسولو او حضرت هارون علیہ السلام صرف پیغمبر وحی بدوارو تکیدا او کتاب صرف موسی علیہ السلام باندې نازل شوی نو د دې آیت مطلب دا دی چې فرعون پابندی لګولې او بنی اسرائیل باندې ویسوک به هم عبادت نه کوي په عبادت باندې پابندی لګولې و جمعتونو ته ویسوک نه پرې خود حضرت موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ته الله تعالی وحی نازل کړه چې تاسو کورونه جوړ کړئ ځان له د اوسېدو لپاره د عبادت لپاره نه او هغه کورونه چې هغه الله تعالی تاسو د اوسېدو لپاره مقرر کړی دي هغې نه عبادت خانې جوړې کړئ په خپلو کورونو کې عبادت شروع کړئ چې بهر چاته پته نه لګي چې دننه دا کور دی او که جومات دی واوحینا وحی وکړه مونږه الی موسی علیه السلام ته و اخیه او ورور د حضرت هارون علیه السلام ته ان تبوأ دا چې جوړ کړئ تاسو دواړه لقومکما د خپل قوم دپاره بمصر په دې ښار کې بیوتا کورونه وجعلوا اغرزوا تاسو بيوتكم كورون خپل قبلة عبادت خانی خپل کورونو کې عبادت کوي واقیموا ادا کوي تاسو الصلاة منذ وبشر المؤمنین او زیر ورک بنی اسرائیل ته بهلاکت فرعون چې د فرعون هلاکت بس ډیر نږدې دی وقال موسی علیہ السلام ربنا زمون پروردگارا انک یقینا آتینا تا ورکړلې فرعون تا وملئه او د سردارانو ته زینتا خایس دنیوي و اموالا او ډیر مال دولت فی الحیات الدنیا پر ژوند دنیوي کې ربنا ای زمون پروردګارا لیضلوا دا د دې لپاره چې ګمراه کړي خلک عن سبیلک ستا د لارې نه د دې په وجه خو دې مونږ ګمراه کوي او زما قوم بني اسرائیل ګمراه کوي نو حضرت موسی علیہ السلام بدعا وکړه د فرعون ټول مال حال او داغه د قوم څومره چې پیسې وي زیوراتو یا هر قسمه چاندي ولري په کورونو کې د حضرت موسی علیہ السلام په بدعا سره د هغې ټولو نه ګټې جوړې شوې چې په کور کې به چا سره صرف راتلو نو چې د دې بدعا نه پسې هغه وکتل د هغې نه ګټې جوړې شوې وي چا سره په کور کې پیسې پرتې وي نو د هغې نه وړې وړې ګټې جوړې شوې وي او د حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه په زمانه کې دا هغې موندلي وو هغې غټې غټې تیلې وکتې چې په هغې کې واړه واړه کاڼي پراته وو د هغه وخت د محققینو نه تپوس وکړو چې د دې څه وجه کیدی شي هغې چې په دې باندې تاریخ وکتو وی دا خو هغه ځای دی چې کوم ځای کې موسی علیه السلام بددعا کړې وه بني اسرائیلو ته د هغې د زیوراتو او د پیسو نه ګټې جوړې شوې دا هغه تیلې دي د هغه وخت ټولو مسلمانانو د هغې مشاهده کړې وه او کتلي وو ربنا ای زمون پروردګاره انک یقینا تا آتیتا ورکړلې تا فرعون تا وملئه د سردارانو ته زینتا ښایست دنیوي و اموالا ډېر مال دولت فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې ربنا ای زمون پروردګاره لیضلوا دا د دې لپاره چې ګمراه کړي خلک عن سبیلک ستا د لارې نه ربنا ای زمون پروردګاره اطمس بیکاره کړي ختم کړي علی اموالهم مالونه د دوی نو داسې بیکاره شي چې ټولو نه ګټې جوړې شوې واشدد او سخي على قلوبهم زړونه د دوی فلا یؤمنو چې دوی ایمان راوړي حتی تر دې پورې یروا العذاب چې وویني عذاب الألیمه دردناک ځکه چې دوی موږ سره ډېر ظلمونه او زیاتې وکړل یا الله د دې نه بس خو دوی ته ایمان نه نصیب کړي چې د جهنم دغه عذاب نه چېرته بچ نه شي قال وی الله تعالی قد اجیبت یقینا قبول کړی شوه دعوتکما دعا ستاسو د دواړو فاستقیما نو مضبوط ودرېږئ په خپل ځای باندې دعا قبوله شوه خو
اثر به سلويخ کاله پس ظاهريږي. په دې وجه الله تعالی ورته حکم وکړ فاستقیما چې په خپل ځای باندې مضبوط ودرېږئ. دا نه چې تاسو دعا وکړئ نو ډایرکټ به اثر ظاهر شي. سلويخ کاله به انتظار کوئ. او دا د حضرت موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام استقامت او چې سلويخ کاله د هغه دعا د اثر انتظار وکړو او د هغې نه پس د هغه دعا اثر ظاهر شو. ولا تتبعاني او تابعداري مکوئ تاسو سبیل الذین د لارې د هغه خلکو لا يعلمون چې هغوی نه پوهېږي په دې خبره باندې چې الله تعالی دا حکم ولې مؤخر کوي. په دې کې د الله تعالی حکمت دی. وجاوزنا او پورې کړل مونږه ببني اسرائیل بني اسرائیل لرا البحر په دریاب باندې فاتبعهم رستو لګېد دوی پسې فرعون وجنوده او د هغه لښکرې بغیا د وجې د ضدنا وعدوا او د وجې د دشمنینا حتی تر دې پورې اذا ادرکه چې کله راګیر کړي الغرق هغه عذاب د غرق کېدو هغه دریاب ته چې کله دی ورمینځته شو چې په کوم دریاب کې الله تعالی د بني اسرائیلو لپاره 12 لارې جوړې کړې وي او هغه اوبو ته الله تعالی حکم کړو چې تر څو پورې د بني اسرائیلو آخري سړی ستاسو نه نیوته نو تاسو ته اجازه نشته. و چې کله د بني اسرائیلو هغه آخري کس د دریاب نه ووتو او د فرعون هغه ټول لښکر هغه دریاب منځ ته شو نو الله تعالی ورته حکم وکړو به اوس جاري شي حتی تر دې پورې اذا ادرکه چې کله راګیر کړل دوی لره الغرق هغه عذاب د غرق کېدو نو هغه وخت کې فرعون دا چغه وویله قال وی فرعون آمنتم ایمان راوړی انه چې یقینا لا اله نشته معبود الا الذي مگر هغه ذات آمنت چې ایمان راوړی دی په هغه ذات باندې بنو اسرائیل بني اسرائیلو د بني اسرائیلو په خدای باندې ما هم ایمان راوړی دی وانا او يمزو من المسلمین د مسلمانانو نه الان آیا اوس ایمان راوړی دا د الله تعالی د طرف نه ورته اعلان شو او وقت الهلاک تؤمن د هلاکت په وخت کې اوس ایمان راوړی په دې وخت اوس ایمان نه قبلېږي الان آیا اوس ایمان راوړی وقد عصیت حالانکه تا ډېره نافرماني کړې ده قبل مخکې د دې نه وکنت او ویت من المفسدین د فسادیانو نه. اوس چې کله دا واقعه وشوه موسی علیه السلام ته د وحي په ذریعې سره معلومه شوه چې فرعون سره د خپل لښکر نه تباه او هلاک شو. د بني اسرائیلو په ذهن کې دا خبره نه راتله چې فرعون څنګه هلاک کېدی شي. هغوی په دې باندې یقین نه راته چې فرعون هغه ختم شو مردار شو. الله تعالی نه موسی علیه السلام دعا وکړه چې یا الله زما د دې قوم خو په دې باندې یقین نه راځي. الله تعالی د فرشتو په ذریعې سره د هغه بدن او هغه لاش محفوظ کړ او هغه د اوبو د پاسه راغی چې بني اسرائیلو په خپله باندې د فرعون لاش ولید نو بیا یقین راغی. فالیوم پس نن ورځې ننجیکا نجات ورکوو مونږه ببدنکا بدن ستا ده لتکونه د دې دپاره چې شي ستا دا بدن لمن خلفکا د هغه وستنو خلکو دپاره چې کوم را روان دي آیتا دلیل او عبرت. وان کثیرا یقینا ډېر من الناس د خلکونه عن آیاتنا د آیاتونو زموږ نه لغافلون بخبر دي. ولقد بوأنا یقینا ځای ورکړو مونږه بني اسرائیل ته مبوأ صدق ډېر بهترین ځای د مصر هغه ټول حکومت دوی ته حواله شو. ورزقناهم او رزق ورکړو مونږ دوی ته من الطیبات د پاکو څیزونو نه او د حلالو څیزونو نه. فما اختلفوا دوی اختلاف ونه کړو حتی تر دې پورې جاءهم چې راغله دوی خواته العلم پوهه ان ربک یقینا پروردګار ستا یقضي فیصله به وکړي بینهم په منځ د دوی کې یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې فیما په هغه څه کې کانو فیه چې و دوی په هغې کې یختلفون چې اختلاف یې کوو په هغې کې. فإن كنت کچری تو فی شک په شک کې نو اصل کې خطاب پیغمبر علیه السلام ته خو مراد دی نه امت دی. فإن كنت کچری تو فی شک په شک کې مما د هغه څه نه انزلنا چې نازلو مونږه الیک تا ته قرآن کریم فاسأل الذین نو تپوس وکړه د هغه خلکو نه یقرؤون چې هغوی به لوستو الکتاب تورات من قبلک ستا نه مخکې په تورات کې هم ستاسو د دې کتاب ذکر و د اهل کتابونه تپوس وکړه. لقد جاءک یقینا راغلی دی ستا خواته الحق حق دین من ربک د جانبه د پروردګار ستا نه فلا تکونن نو ته مه کېږه من الممترین د شک کوونکو نه
ولا تكونن او تمكيغا من الذين نهى خلقنا كذبوا تكذيب كردي بآيات الله فآياتنا الله تعالى باندې فتكون كنشيبة من الخاسرين لتاوانياننا إن الذين يكنن خلق حقت لازم شويدي عليهم باغي باندې كلمة ربك عذاب او فیصلة ربستا لا يؤمنون اغي ایمان نروړي ولو جاءتهم کچری راشد دوی خواتا كل آیت هر یو نشانی هر یو دلیل حتى تردی پوری یرو العذاب چوینی دی عذاب الالیم درناک عذاب فلولا كانت نولنوا قرية يوكلي آمنت چی ایمان روڑو فنفعها نفائدہ ورکڑو دویتا ایمانها ایمان دوی اللہ تعالیٰ فرمائی چی داسی خلق په دنیا کې ندی تیر شوي چې هغې باندې ما یو ځل عذاب راوستی او د هغه عذاب نه پس هغې ایمان راوړی او ما د هغې ایمان قبول کړی هم په تاریخ کې صرف یو قوم داسې تیر شوی د قوم د حضرت یونس علیه السلام چې هغې باندې د عذاب آثار ظاهر شو خو ډایرکټ توبه وباسل نو الله تعالی دې نه هغه راوستی عذاب دوباره واپس کو الله تعالی فرمایي چې د یونس علیه السلام د قوم نه علاوه بل داسې قوم په دنیا کې نه دی تیر شوی چې په هغې باندې عذاب راغلی او بیا ما واپس کړی حضرت یونس علیه السلام دوی ته ووایي چې تاسو زما خبره ومنئ یعنې په درې ورځې کې دننه دننه په تاسو عذاب را روان دی دوی د حضرت یونس علیه السلام د خبرې نه انکار وکړ چې کله د عذاب شپه شوه دا د لسم محرم شپه وه او حضرت یونس علیه السلام ته پته ولګېده د وحي په ذریعې سره چې د سحر په ټیم کې زما په قوم باندې عذاب را روان دی هغه د شپې شپې د دوی نه ووتو اوس چې د سحر ټیم شو او دوی باندې د عذاب هغه آثار ظاهر شو په اسمان باندې تورې تورې وریځې را ظاهرې شوې او هغه وریځې ځمکې طرف ته را روانې شوې او دومره نږدې راغلې چې د دوی د کورونو چتونو ته راورسېدې اوس دوی ته پته ولګېده چې دا د الله تعالی د طرف نه عذاب دی نو دوی د حضرت یونس علیه السلام کور طرف ته منډه کړه چې موږ د هغه کور ته لاړ شو چې په هغه باندې ایمان راوړو چې ویې کتل نو کور خالي دی یونس علیه السلام د شپې هجرت کړی دی بس دوی هغه ټول ماشومان او زنانه او ځان سره څاروي هم راوښتل میدان ته الله تعالی ته په سجده باندې پرېوت په یونس علیه السلام باندې ایمان راوړلی او موږ ستا هرې خبرې منلو ته تیار دي نو هغه وریځې چې هغه الله تعالی د عذاب نه ډکې رالېږلې وې فرشتو ته حکم وشو هغه واپس لاړې او دوی د عذاب نه بچ شو او یونس علیه السلام ته الله تعالی دوباره حکم وکړو چې ته لاړ شه خپل قوم ته هغې په تا باندې ایمان راوړلی فلولا كانت قرية نولن ويوكل ولا آمنت شاغي إيمان رولو فنفعها نفع وفائدة ورکړي و هغوی ته ایمانها ایمان د هغوی داسې چرته نه دي شوي الا قوم یونس مگر قوم د یونس علیه السلام لما آمنو چې کله دوی ایمان راوړو کشفنا نو موږ اوچت کړو عنهم د دوی نه عذاب الخزي عذاب د رسوایۍ فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې ومتعناهم فایده ورکړه موږ دوی ته الی حین څه زمانې پورې ولو شاء ربک کچرې غوښتې پروردګار ستا لآمنا نو ایمان به راوړی من هغه خلقو فی الارض چې په ځمکه کې دي کلهم ټولو جمیعا په جمع باندې یو کس په دنیا کې کافر نه افانت تکره الناس آیات زور لګې په خلکو باندې حتی یکونو چې شي دی مؤمنین مسلمانان اسلام دا د زور او د زبردستۍ څیز نه دی دا چې الله تعالی د چا په قسمت کې لیکلی هغه یې ورکوي وما كان لنفس مناسب ندي یو کس دپاره ان تؤمن دا چې دی ایمان راوړي په خپله خوښه باندې الا باذن الله مگر په توفیق د الله تعالی سره ويجعل غرزي الله تعالی الرجس گندگی د کفر على الذين فخلق باندې لا يعقلون جري عقل الذي قل تورتوای پیغمبر علیه السلام انظروا وګورئ تاسو ماذا چې سدي فی السماوات پاسمانونو کې والارض او پسمکه کې دا ټول ارسو دلایل او نشانات الله تعالی تاسو د عبرت لپاره پیدا کړی دا الله تعالی فضل نه پیدا کړی وما تغني او فائدہ نشي ورکولې الآيات دلائل والنذر او پیغمبران عن قوم اغا خلقتا لا يؤمنون جاغي ایمان نروڑی داغی پا قسمت کی ایمان اللہ تعالی نہیں لکلے فهل ينتظرون دی انتظار نکی الا مثل ایام الذین مگر دا آغا احوالو خلو چی تیر شوی دی من قبلهم مخکد دوینا
قل تورته وای پیغمبر علیه السلام فانتظروا انتظار کوي تاسو انی یقینا زو معکم تاسو سره من المنتظرین د انتظار کوونکو ثم ننجي بیا نجات ورکومنگا رسولنا پیغمبران خپلتا والذین او آغا خلقتا آمنو چی ایمان روڑو کذالک اندکسی حقا لازم دی علینا بمون باندی ننجی چمون نجات ورکو المؤمنین مسلمانانو تا قلت ورتوها پیغمبر علیہ السلام یا ایوہ الناس او خلقو مرادنا کفار مکتبی ان کنتم کچری تاسو فی شک بشکی من دینی دین زمانا فلا اعبد الذین نز عبادت نکون دا آغا بدانو تعبدونا چتاسو عبادت کوئی من دون اللہ بمقابلة اللہ تعالی کی ولكن اعبد الله لیکن عبادتكم زد اللہ تعالی الذي آغا اللہ تعالی يتوفاكم چه وفات برا کلماتا کما احیاکم لکه څنګه چې ما ته ژوند راکړی دی نو زما وفات او زما حیات دا دواړه د هغه الله تعالی په لاس کې دي زه د هغه الله تعالی عبادت کوم وامرت ما ته حکم کړی شوی دی ان اكون دا چې شمه زه من المؤمنین د مسلمانانو نه وان اقم او دا حکم شوی دی ما ته ان اقم دا چې برابر کوم زه وجهك عمل خپل للدين لدين دا الله دپاره حنیفا داسې دین چې بیزاره دی د شرک نه او مایله دی توحید طرف ته ولا تكونن او مکیږه من المشرکین د مشرکانو نه ولا تدعو مبلة من دون الله بمقابله د الله تعالی کې ما داسې بوتان لا ينفعك چې فایده نشي درکولی تاسو ته ولا يضرك او نس ضرر درکولی شي تاسو ته نس ضرر لري کول شي د تاسو نه فإن فعلت کچریتا دا کار وکړو د الله تعالی نه علاوه د بل چا عبادت دې وکړو فإنك ان یقینا تو اذا فدك وقتی من الظالمین لظالمان نبی وإن يمسسك الله کچر ورسیتا د الله تعالی بضر تکلیف مصیبت او تکلیف در باندې راولي فلا کاشف ننشتر سوق لري کونکي له د هغې دپاره الا هو مگر صرف الله تعالی هغه مصیبت چې کوم ذات راوستی نو هغه ذات یې لرې کولی شي د هغه ذات نه علاوه بل څوک دا نه هغه مصیبت نشي لرې کولی وان یردک کچرې اراده وکړي الله تعالی بخیر د څه خیر رسول تا ته فلا راد ننشتر سوق منع کونکي بفضله مهربانۍ د الله تعالی لره یصیب رسی اللہ تعالی به دا خیر من آغا چاہتا یشاؤ چوغوڑی اللہ تعالی من عباده دخبر بندگاننا پخبل خوخ باندی وهو دا اللہ تعالی الغفور بخل کدی الرحیم مہربانی والدی قلت ورتم وی پیغمبر علیہ السلام یا ایوہ الناس او خلق قد جاکم یکنن راغل استاسو خواتا الحق حق پیغمبر او حق دیم من ربكم د جانب پروردگار استاسونا فمن آغسو اهتدا چې د هدایت په لاره باندې روان شو فانما نو اصل خبر دا یهتدي چې دا هدایت لنفسه د در فائدې لپاره دی د دې فائدہ به دته ملاوي ومن ضل آغسو چې گمراه شو فانما نو اصل خبر دا یضل چې وبال د گمراهۍ د علیها په د باندې وما انا او نيمز عليكم بتاسباني بوكيل سزمدار واتبعت تابداريك ما لها غس يوحى وحي كل شيء اليك تعطى واصبر او صبرك حتى تردي پوری يحكم الله في سلبك الله تعالى وهو دا الله تعالى خير الحاكمين بهترين في سلكون كده بسم الله الرحمن الرحيم سوره هود مکی سورت دی د هجرت نمخ کې په مکه مکرمه کې پیغمبر علیه السلام باندې نازل شوی دی قرآنی اعتبار سره دا 11 نمبر سورت دی او د نزول په اعتبار سره دا 52 نمبر سورت ته نازل شوی دی وروسته د سورې یونس نه دا په هغه وخت کې د سورت نازل شو چې پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام باندې ډېر سخت حالات او مشکلات وو د دې سختو حالاتو او د مشکلاتو د مقابلې لپاره الله تعالی په دې سورت کې د بعضې انبیاء کرام واقعات ورته بیان کړل د دې لپاره چې د پیغمبر علیه السلام زړه ته تسلي او سکون میلاو شي چې دا حالات صرف په ما نه دي راغلي دا خو زمانه مخکې چې کوم پیغمبران تېر شوي چې په هغوی باندې هم راغلي دي نو چې د مخکینو پیغمبرانو دا واقعات پیغمبر علیه السلام واوري نو زړه ته بې لږه
په یو کس باندې راشي نو هغه ډېر وي او که یو مصیبت او یو تکلیف په ډېرو خلکو باندې راشي نو هغه بیا کم شي. په دې وجه الله تعالی د پیغمبرانو واقعات ورته بیان کړل چې دا واقعات او دا حادثات په هغوی باندې هم راغلي، صرف په تا باندې نه دي راغلي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو ځل د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړ چې یا رسول الله تاسو باندې دا بوډاوالی ډېر زر راغی، ستاسو په ویښتو کې دا سپین ویښته ډېر زر ظاهر شي، د دې څه وجه ده؟ پیغمبر علیه السلام وفرمیل شیبتنی هود و اخواتها، سوره هود او د سوره هود په شان نور سورتونو ما باندې دا بوډاوالی راوست، ځکه چې الله تعالی ما ته حکم کړی دی فاستقم کما امرت، چې د کوم څیز حکم درته شوی دی نو هغه ځای قایم ودرېږه. نو داسې نور صورتونه چې په هغې کې الله تعالی ما ته دا حکم کړی دی چې د دې مشکلاتو او د دې مشقتونو مقابله وکړي، په دې وجه ما باندې دا بوډاوالی زر راغی. الف لام را، الله تعالی عالم دی په اصل معنا د دې حروفو باندې، حکم چې د دې ظني معنا ده. په هغې کې علما کرام فرمایي چې د الف نه مراد اعلا دی، د لام نه مراد لوامع دي، لوامع رڼاګانو ته ویل کېږي، او د را نه مراد رشد او هدایت دی. نو د الف لام را مطلب دا شو چې اعلا لوامع د رشد او د هدایت رڼاګانې کتاب دا کتاب دی قرآن کریم. الف لام را، الله تعالی عالم دی په اصل معنا د دې حروفو باندې، کتاب دا کتاب احکمت مضبوط کړی شوي دي. احکمت یو معنا دا ده چې مضبوط کړی شوي دي، او دویمه معنا دا ده احکمت چې د حکمت نه ډک کړی شوي دي آیاتونه د دې کتاب. ثم فصلت، بیا په تفصیل سره بیان کړی شوي دي من لدن د هغه ذات د طرف نه حکیم چې حکمت والا دی، خبیر او خبردار دی. الله تعبدو دا چې عبادت مو کوئ تاسو الا الله مگر صرف د الله تعالی، انني یقینا زه لکم تاسو ته منه د دې الله تعالی د طرف نه نذیر يرونکی یم وبشیر او زیر درکونکی یم. وان استغفروا دا چې بخنه وغواړئ تاسو ربکم د خپل پروردګار نه، ثم توبوا بیا رجوع کوئ تاسو الیه د الله تعالی طرف ته، که څه ګناهونه د تاسو نه وشي نو دوباره رجوع وکئ. اوس د توبې او د استغفار فایده به دی یمتعکم چې فایده به درکړي تاسو ته الله تعالی متاعا حسنا، بهترینه فایده، او هغه دا ده چې په دنیا کې د هغو ګناهونو نحوست ختم شي، د هغې هغه سپېروالی ختم شي، او په آخرت کې د هغه ګناهونو عذاب ختم شي. یمتعکم فایده به درکړي تاسو ته الله تعالی متاعا حسنا، بهترینه فایده، الى اجل مسمى نیټې مقررې پورې، ویؤتي وربکي الله تعالی کل ذي فضل، هر یو نیکي کوونکي سړي ته فضله بدله د نیکۍ د هغه. ذي فضل د دې نه هغه سړی مراد دی چې هغه نیک اعمال او نیکۍ کړي، او فضل ورپسې چې کوم فضله دی نو د دې نه مراد د هغه نیکۍ بدله ده. ویؤتي وربکي الله تعالی کل ذي فضل، هر یو نیکي کوونکي سړي ته فضله بدله د نیکۍ د هغه. وَإِن تَوَلَّوْا كَچَرِدَيْ مَخْوَارَيْ فَإِنِّي وَإِن تَوَلَّوْا كَچَرِدَا سُ اعراض کو فَإِنِّي أَخَافُ زَيَرِيكُمْ عَلَيْكُمْ پتاسو باندې عذاب يَوْمٍ عذاب ده غرضنا كبير چډیر لوی ده. إِلَى اللَّهِ كبير مراد لوی عذاب دی، ده هغه ورځ د عذاب نه د قیامت د عذاب نه یریکم چډیر لوی عذاب دی. إِلَى اللَّهِ خاص الله تعالی طرف دا مرجعکم واپس تاسو ده، وهو دا الله تعالی على كل شيء بار يوسف باني قدير قدرت لرون كده على خبردار انهم يكنن كافران يثنون ديك قوي صدورهم سنيخ بلي بعداوة الرسول دا پیغمبر عليه السلام په عداوت باندې، او داسې مخصوصي خلقو ته چې زمونږ په سینو کې د پیغمبر عليه السلام دشمني نشته. نو کوګوارې په دې اعتبار سره دی چې په سینه کې دنده یو څه دي او بهر بل څه ظاهروي. لیستخفوا د دې دپاره چې پټ کړي منه دا رازونه د خلکو نه چې په سینه کې د دې کوم عداوت او دشمني پرته ده. الا خبردار حینا چې کله یستغشونه دوی راواړوي په ځان باندې ثیابهم صادرونه خپل او پټه مشوره کوي د پیغمبر علیه السلام خلاف، نو هغه هم الله تعالی ته پته ده. الا حینا په کوم وخت کې یستغشونه چې راواړوي دوی په ځان باندې ثیابهم صادرونه خپل، یعلم پوهیږي الله تعالی ما په هغه
سباندي يسرون چې پټي دوی وما او هغه سو يعلنون چې ظاهري دوی انه دا الله تعالی علیم پوهه بذات الصدور فرازون د سینو باندې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى